نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نن ورځ به ناامید شي هغه کسان چې کفر یې کړی دی ستاسو د دین نه پس مه یېرېږئ د هغوی نه ویېرېږئ زما نه نن ورځې ما پوره کړو ستاسو دپاره دین ستاسو او سر ته مې ورسولو په تاسو باندې نعمت خپل او راضي شوم ستاسو دپاره په اسلام باندې په اعتبار د دین سره سورت مائده آیت نمبر 3 څوک چې ولټوي د اسلام نه علاوه بل دین او بل نظام زندگی هرگز به قبول نشي د هغه نه دغه زندگی دغه عبادت دغه ژوند او دی په آخرت کې تاوانیان نه سورت آل عمران آیت نمبر 85 دا آیت کریمه اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی دا آیت کریمه دی د دې په باره کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته یو یهودي غټ عالم او هیبر ویله چې ستاسو په قرآن کې یو آیت دی که دا آیت په موږ باندې نازل شوی نو موږ به د هغې ورځې نه اختر جوړ کړی وی نو هغه ورته ویل چې کوم یو آیت اول دا آیت چې اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نو عمر فاروق رضی الله عنه ته وفرمیل چې د دې هغه ټیم هغه وخت چې په کوم ځای کې نازل شوی دی نو هغه ما ته معلوم دی ته په یو اختر مناوهې او موږ په دوه اخترې مناوه کړي چې دا د عرفې ورځ وه او د جمعې ورځ وه او د عرفات په میدان کې د آیت کریمه څه دی دا نازل شوی دی نو موږ په دې باندې دوه اخترې مناوهو ته د یو اختر خبره کې اصل خبره دا رهي د ټولو خلقو په دنیا کې چې څومره تهوارونه دي او څومره عرسونه دي نو دا خلک یا د ورځې د تعظیم په وجه کوي یا یو قومي تهوار وي د قوم پرستۍ او د قومیت په وجه کوي او یا چېرته برسیانې وي هغه د شخصیت په وجه باندې کوي دا ټول ناروا دي شریعت کې د دې سر نه گنجایش نشته په دې کې نه شریعت کې نه عید میلاد النبی شته په شریعت کې نه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پیدایش او د وفات تهوار شته نه د عمر فاروق رضی الله عنه د وفات او د پیدایش تهوار شته او نه د ابوبکر صدیق نه بعد د نورو صحابو او د عمر فاروق نه بعد د نورو صحابو شته نو په خپله سوچ وکئ چې پر دومره لوی دور کې چې هغه دور هغې ته عاشقانه دور وایي عاشقانه دور ځکه دی چې په رسول الله باندې صحابه و خپل جان مان تن دن هر څه قرباني کول خپل عزت خپل مال و دولت خپل خاندان او خپل مور پلار یې پې قرباني کړي دي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخې ته که ابو قحافه رضی الله عنه چې مسلمان نه او د رسول الله په شان کې معمولی تیزه خبره وکړه نو عادي سپېړه تېر کړه ابو عبیده رضی الله عنه مخې ته چې په جنګ بدر کې خپل پلار راغی نو امین الامت لقب هغه ته په دې میلاو شوی دی چې هغه بیا د الله او د رسول په مینه په مقابله کې د پلار مینه غورځولې وه
هغه وغورځول، هغه قتل کو، او هغه ته لقب ملاو شو امین هذه الامه، د دې امت امانتدار بنده دا ملاو شو. د دې وجې نه هغه صحابه د رسول الله سره د هغوی داسې مینه وه چې څه حد یې نه و، خو په دومره غټه مینه کې هغوی هېڅوک ثبوت نشي پیش کولی چې د دغې صحابو د رسول الله د پیدایش یا د رسول الله د وفات یا د رسول الله د هجرت د دې یو ورځ چې کوم دی هغه مناو کړې ده، هغه یو تقریب جوړ کړی دی، یو عرس یې جوړ کړی دی، دا یې نه دي کړي. نه د نبي علیه السلام په قبر باندې تر دې وخته پورې د صحابو تابعینو نه او د سلفو نه څوک ثبوت نشي پیش کولی چې هغوی په یو عرس مناو کړی دی او سالانه عرس پې کوه، لکه څرنګه چې په پاکستان کې، په بنګلادیش کې، په هندوستان کې او په بغداد کې. نور ځایونه ډېر کم دي، په بغداد کې یا په شام کې بدعات زیات دي، ترکی کې هم زیات دي. دا بدعات رسومات په دې ملکونو کې زیات دي، لیکن د نبی علیه السلام په قبر باندې، په روضه مقدسه باندې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه، د عمر فاروق رضی الله عنه، د علي بن ابي طالب چا خو شهیدان شوي هم دي، خو په هغې چا عرس نه دی کړی. هغه عاشقان رسولو او ورپسې عاشقان صحابو او ورپسې عاشقان تابعینو، لیکن هغوی دا نه دی کړی. د دې وجې نه څومره چې څه عرسونه دي دا ټول ناروا دي. که دا څوک په بریمام باندې کوي او که داتا گنج بخش یې کوي او که دا څوک په پیر بابا کوي او که دا کاکا صاحب کوي او که دا په اجمیر شریف کوي او که دا شاه عبدالقادر جیلانی رحم الله کوي، شخصیات خوشي خلق نه وو. هغې شخصیاتو د دې خبرې دعوت نه دی ورکړی، د دې خبرې مخالفت یې کړی دی. و دا نه چې را داتا گنج بخش خوشه سړی و او ډېر عظیم انسان تیر شوی، دا خو د شرک او د کفر او د دې مخالفت کو. د دې وجې نه هغه خو د دغه ځګي پیداوار نه دی، هغه خو د بل ځګي نه راغلی دی، په دغه ځای کې پات شوی. پیر بابا خو سره بنیر پیداوار نه دی، پیر بابا خو د بل ځګي نه راغلی دی، په دعوت کې او په توحید کې او په جهاد کې په دغه ځای کې سره وفات شوی دی. دغه شان دي څومره نیکان صالحان دي، د صحابه چې د مدینې نه بهر تللي دي، او څوک په یو ځای کې او څوک په بل ځای کې ښخ دي. نو دا خو د دعوت او د توحید د پرچار دپاره یې توره اوچته کړې ده او تللي دي. څوک په یو ځای کې شهیدان شوي دي او څوک په بل ځای کې شهیدان شوي دي، څوک په یو ځای کې وفات شوي دي، څوک په بل ځای کې وفات شوي دي. د دې دپاره تللي دي. په دې وجه باندې دا خبرې په شریعت کې نشته. که دا زمونږ سیاسي کمانډران چې لګیا دي دا برسیانې منه وهي، بعضې خلک بریلیان چې وایي چېره دا تاسو چې د قائد اعظم او د علامه اقبال چې کومه دی نو دا برډ ډے که سره دا منه وهئ، نو هغې د چا په شریعت کې او په اسلام کې جایز ویلی دی. هغه ستا د وطن چې کوم دی کردار دی، که اسلامي قانون نافظ وي چېرته به هم دا نه کېدی، که اسلامي قانون دا به نه کېدلی، هغې د چا جایز ویلی دی چې ته دا بل یو لیډر برسي منه وهي او دې ځای کې نه ګاډي په مخه کړي ولتې زه یو هغه بل دا بل برسي منه وهي او ګاډي په مخه کړي دي او بل دا بل. دا خو خیر عوام دي، خو لیکن مونډیان چې پکې کوم کانفرنس یې کوي، دا پکې د پلانکي مولوي صاحب کانفرنس دی، دا پلانکي شیخ صاحب کانفرنس دی، دا کانفرنس هم نشته دی. څه چې کانفرنس چې څه فالسو دعا ورته کوه الله دې وبخي، او که الله بخلی الله دې ورله درجې اوچتې کړي. او دغه کار دی زمونږ مو دعا کوو. د دې وجې نه اصل خبره زما دا ده چې زمونږ اختر دا تهوار نه دی، زمونږ اختر دا د ورځې یوازې قدر نه دی، زمونږ اختر عبادت دی، دا یو عبادت دی. او دا ردی خبرې ورکوټه اختر چې تاسو عید الفطر دا د روجې د ختمېدو نه بعد یو خوشحالي ده په دې خبره باندې چې ربه تا ماله توفیق راکړو چې ما د رمضان دا میاشت چې کوم دی په روژه باندې برابر کړ، او هغه بیماران دې نه خفه کېږي، ولې تاسو ته پوره ثواب میلاویږي. ځکه که موږ دا خبره وکړو زما په ذهن کې راځي چې بعضې داسې بیماران دي چې هغه د روژې ډېر شوقي دي، یا په نارینهو کې یا په زنانهو کې، خو د هغوی داسې بیماریانې وي چې هغه بیمارۍ سره هغوی روژه نشي نیوی، نو هغه ډېر سخت خفه شي چېرې مونږ د خپلې روژې د ثواب نه محروم شو. نه ته نه محرومه کېږي. الله تعالی تا ته چې ستا په دې نیت او ستا پرې پیدیا تا ته روژې پوره ثواب درکوي. د الله تعالی قانون دا ډېر د انصاف قانون دی.
په دې کې د قوي چې څومره حقداري ده دومره کمزوري له د هغې نه زیاته حقداري ورکړې ده. په اسلام کې د کمزوري حقداري زیاته ده. نبی علیه السلام د زورورو صحابو نه شاته نه روان، نبی علیه السلام د کمزورو صحابو نه شاته روانو. او ورته ویل چې شابه ځئ، او له به تسلي ورکول، او له به حوصله ورکول. زورور چې ځئ خپل کار کوئ. حوصله یې کړې ده کمزورو له. اسلام د کمزوري مسلمان حوصله اوچتوي. نو په دې وجه هغوی دې نه خفه کېږي، هغوی ته خپل ثواب چې کوم دا پوره میلاویږي. نو زموږ اختر دا تهوار نه دی یا بڑا دین نه دی یا چې ستا ورته میرتن ریس وی هغه نه دی یا 22 دسمبر هم نه دی او نه چې دی نو دا د چا د برسۍ او د چا د عرس خبره ده، نه دا هغه نه دی. دا یو عبادت دی. اوس عبادت په موږ د عبادت په طرز باندې کوو. الله تعالی چې دی نو عبادت درکړی دی. یو خو ماشومان دي، ماشومان ډزې کوي، هغه ماشومان دي نابالغه مکلف نه دي، غیر مکلف دي. دا موږ د مکلفو ته خبرې کوو، دا غیر مکلف لږ راټینګول غواړي ځکه دغه شی نقصاني دی او دا خرڅول مکلف کوي. اوس که تا دکان له ډزو والا شیزونه نه راوړې نو ماشومان به څنګه اخلي؟ خو ماشومان خو نشي هغسې پېښور ته خو پسې ماشوم نشي تللی که نه. ماشوم خو ستا د دکان نه درځي، ساره دکان نه اخلي. دې مکلفو ته خبرې کوو، غیر مکلفو ته خبرې نه دي. هغه ماشومان دي، هغه خو باچایان دي، نه په هغوی څه شته او نه دې څه تپوس شته دی، مرفوع القلم دي. دا دې ماشومان ته څوک قاریږي نه، سزا چې خلک ورکوي نو دا دې بالغ له ورکوي. نو دې مکلفو دپاره دا درخواست دی چې دا خپل اختر چې کومه دی دا یو عبادت دی. نو دا د دکاندار هم عبادت دی او دا د ملا هم عبادت دی او د امیر عبادت دی او د مشر هم دی او د زنانه هم دی نارینه هم دی. نو دا به د عبادت په طرز باندې کوو. په دې کې به هغه کارونه نه کوو چې کومه کارونه د شریعت خلاف دي. هغه د شریعت خلاف کارونه پای کې مختلفې خبرې دي. پخوا نه به خلکو د اختر شپې کولې، کوئ د اختر شپې څه ګناه خو پکې نشته. د اختر شپه په دې کې څه خوراک څښاک کول یا څه شی ځان نه کول دا څه ګناه نه ده. ګناه پکې دا راځي چې ته پکې د ګناه کار کې، ته پکې دوپړی باجي شروع کړې، ته پکې ګډا شروع کړې، ته پکې چرس او پوډر شروع کړې، ته پکې بله نشه شروع کړې، نور سره ګناهونو څه اسباب او ذرایع پکې استعمالوي، دغه ګناه ده. نور نر شه ځان له خو پکې سیرلی حلال کړه، ګډ حلال کړه، څه شی خوړی شی خوره، په دې څه پابندي ده؟ هېڅ پابندي نشته. لیکن ته دغه د اختر شپه چې د ګناه په شکل کې او د ګناه شکل ول ورکړي دا ګناه ده. د دې نه ځان ساتل پکار دی. یا لکه اوس فرض کړه د اختر چې کوم د اعلان وشو، نو د اختر اعلان جو شو، نو په دې باندې ته په دې خوشحاله شه چې که تا په دې روژه کې صحیح عبادت کړی نو ته خوشحاله شه، خو که تا په دې روژه کې صحیح عبادت نه یې کړی نو ته خفه شه. چېرې دا میاشت خو زما نه هسې ووتله، نه پکې ما تلاوت وکړو. اوس ته وګوره چېرې تا په دې قرآن په دې میاشت کې څو ځله قرآن ختم کړی دی. که فرض که ته وایې چېرې ما 2 3 4 ځله قرآنونه ختم کړل نو خوشحاله شه. خو که تا پکې یو قرآن هم نه دی ختم کړی نو خفه شه په دې باندې چې دومره د برکاتو میاشت چې په عام ماحول کې د یو حرف ثواب چې دی نو هغه د قرآن مجید د 10 نیکو دی. نو چې په رمضان کې شي نو بیا ول په 80 کې ضرب ورکوه نو بیا دومره چنده ته رسي. هر نفل پکې زیاتېږي، هر فرض پکې زیاتېږي، هر تلاوت پکې زیاتېږي. اوس که فرض که تا پکې عبادت کړی نو واقعي ته د مبارکۍ او د خوشحالۍ حقدار یې، ته خوشحالي مناو کې. خو که فرض که تا پکې عبادت نه یې کړی، تا پکې تلاوت نه دی کړی، بلکې الټه دې پکې ګناهونه کړي دي، الټه دې پکې خلک خفه کړي دي، خلک دې پریشانه کړي دي، کور دې پریشانه کړی دی، د کور ماحول دې پریشانه کړی، بار دې خلک پریشانه کړي، توبه وباسه بیا. دا ښه کار نه دی کړی. دومره عظیمه میاشت نه لاړه دا بیا په لاس نه راځي. دا میاشت لاړه د دې پته بیا نه لګي، کال له پته نه لګي چې څوک په پکې او څوک په پکې دی. موږ موجود یو که موجود به نه یو. نن خو دا موجود و او سبا هم د اختر ورځ د پته نه لګي چې سبا به موجود یو که نه. هېڅوک دا نشي ویلی زه به سبا له یم. یو الله خبر دی. نو په دې باندې ته خوشحالي وکړه. خو که فرض که تا نه څه خوا دې خوښ شوي دي نو خفه شه او پریشانه شه. د دې وجه نه قرآن مجید کې الله فرمایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه فی الآخرة من الخاسرین. که ته خپل عبادت نه تهوار جوړ کې او په دې کې هغه کارونه کوي چې کومه پکې یهودي سیان کوي، کومه پکې هندوان او سیکان کوي، کومه پکې اتش پرست چې کومه پاریسیان کوي، او ته په دې کې تش چې کومه ګډا کې په دې کې ګډېږي او په حاشیه اوریاني کې او په دې کې د شپې چې کومه لکه میاشت ښکاره شو ډز ډز بس ډزې شروع کې او بر اسمان ته ډزې کې نو ولې کې څه چللی
دا خوشحالي اظهار په اسلام کې د خوشحالي اظهار په شکل د اسراف کې نشته. په اسلام کې د خوشحالي اظهار د عبادت په شکل کې شته. سجده شکر شته دی، 2 رکعاته نفل کول شته دی. الله تعالی چې کوم شکریا ادا کول پکار دی چې ربا دا میاشت راله ما صحیح عبادت وکړو، اوس د اختر ورځ راله، په دې طریقه باندې پکار دی. او که ته فرض که دا ډزې شروع کړي نو په دې کې څومره نقصانات دي ته د پته ده. په دې هوایي ډزو کې بې شماره خلک چې کوم دی مړه شي، اختر چې کوم دی د هغوی په غم باندې شي. خوشحالي څه شي؟ په غم باندې بدل شي. او ته لګیا ډزې کوې، یو طرف ته اسراف دی، تجاوز دی، د الله نه بغاوت دی، او بل طرف ته انسانیت ته نقصان دی. انسانیت ته چې بس لا شي هوایي ګولې راشي. تاسو ګورئ اخباراتو کې په دې موبایل باندې ګورئ پلانکي ځای کې ماشوم مړ شو، زنانه مړه شوه، دا مړ شو، دا مړ شو. نو دا کارونه دا مه کوئ، دا غلط کار دی. او دویم نمبر دکاندارانو ته درخواست داری چې دا د بمونه او دا شیزونه مه راوړئ. دا ماشومان چې کوم دی په لاس کې به اخلاص شي، ماشوم سترګې به خرابې شي، د هغه لاس په خراب شي. ډېر ماشومان چې کوم د هغې سترګې په روز کال نه بل کال دی په دې خال کې 2-3 ماشومان چې کوم د هغوی سترګې خرابې شي. اوسه پورې نظر پکې نه دی راغلی. دا ردي بمونه د لاس کیلونې راوړه، بل څه شی دې چې راوړه چې هغه د فایدې وي. کیلونه راوړې بس خیر دی، ماشوم کار دی کیلونې، هغه ځان له کیلونې اخلي، په دې ورته څوک کارېږي نه. لیکن دا شیزونه مضر دي، نقصاني دي. عوام هم ټول په ټینشن کې، تاسو ته هم پته ده که نه، دا ډزې مزې دا شور غرب پې ښه نه لګي. په ما خو ډېر بد لګي، په تاسو هم بد لګي، په ټولو خلکو بد لګي، ځکه ټول خلک غریبانان په پریشانیو کې دي، څه په مالي پریشانیو کې دي، او څه په بل پریشانۍ کې دي، په بل پریشانۍ کې دي. او ته ورته دا غربادي جوړه کړې ده، هغه دماغ خراب شي، د ماشومان پکې برباد شي، لاسونه خراب شي، سترګې خراب شي. نو دا درخواست دی دکاندارانو ته چې ښه شیز راوړئ، دا شیزونه مه راوړئ. که تاسو دا نه راوړئ نو ماشومان خو غیر مکلف دي، هغه خو خامخا ماشوم خو علي، هغه خو ماشوم تاسو ته پته ده نبي علیه السلام شیطان نیولی و ابلیس و، او ابلیس چې نیولی و نو ساره وویله صحابو ته، بخاري حدیث دی، وایي ما بېګا شیطان نیولی و، او دا ابلیس و، بل روایت کې ابلیس ټکی راغلی دی. ویل ما نیولی و، ما ویل چې ساره دې ماشومانو ته حواله کومه، د مدینې د ماشومانو ته. نو ته اوس په سوچ وکړې چې هلکه ماشومانو ته حواله کوي که نه، نو دې غټانو ته ولې نه حواله کوي؟ چې حضرت علي ته ویل چې 100 ډبتي وباسه، خالد بن ولید رضی الله عنه 100 ډبتي وباسه، عمر فاروق ته ویل، داسې ابو دجانه دا غټ غټ پهلوانان موجود وو، ماشومانو ته ولې حواله کړه؟ ځکه ماشومان چې کوم د شیطان په مرض ښه پوهېږي. دوی چې یو سړی لیونی کړو، ستاسو په دې ښار کې یو هغه ماشومانو په مخه کړی او ده په ماشومانو پسې منډې وهلې، ماما روجې راغېستلی وي. په 3مه ورځ پسې دومره غټ جلوس په هغه کال ما دلته دورو تفسیر کوو، غالبا 2006 یا به 5 زه په دې لار روان یم، یو شور جوړ دی، یو غرب جوړ دی. ما پروردګاره چې ما کته خانه دا د دې ټولې د دې ټولو کلونو دا ماشومان براد یو 50 او یا 80 کسان دي، وایي ماما روجې راغېستلی او ماما دا کاڼي ولي. چې زه راورشم ماما مې د لاس نه ونیو، ماما غلی شه کاڼي مې وغورځوه، چې ویې غورځوله، چې ما دا خو ماشومان دي، ته خو شیطان نه شي ټینګېدلی، ستا غپلر به ورته ټینګ شي. نبي علیه السلام چې ما شیطان نیولی و، ما چې د ماشومانو ته حواله کوم، او تا ځانه لیونی جوړ کړی، په قلاره کښېنه، وایي څه به کېږي؟ مال خو چې ماشومان دي، ته ماما روجې راغېستی، چې وایي جاو ماما روجې راغېستی. نو سره دا خبره وکړه. په هغه ورځ ماشومان ټول راغلي، یو ته ماما روجې راغېستی، ورته خاندي، وایي ماما رښتیا روجې راغېستلی. سبا له چې زه راتلم هم ولاړو راته، ما ته هیلۍ د غم نه خلاص کړم، نن یو ماشوم هم نشته دی. ماشومان خو ماشومان دي، دا خو مرفوع القلم دي. نو خبر هم دا ده چې ته ورته اوس داسې کارونه وړاندې کوې، نو بس هغه نقصان دی، نو دا شی مه کوئ. دویم نمبر د اختر شپه دا په عباداتو باندې مشغوله کوي. په دې شپه باندې د عباداتو ډېر لوی ثواب دی، او بلکې په خپل ځان باندې سوچ او فکر هم وکړئ چېرې زما زندگی څنګه تیره شوه، او سبا د اختر ورځ را روانه ده، نو سبا له به څه کوم؟ سبا له د اختر خوشحالي خو هغه سړی منوهي که نه چې نتیجه ورته صحیح میلاو شي. سرټیفیکیټ کې چې کومه DMC ده او کوم د هغه د نمبرو کارډ دی، چې د نمبرو په کارډ کې خو دته پاس لیکلی شوی که نه، او چې سړي ته نمبرو په کارډ کې چې کوم پاس لیکلی شوی، نو دی دې خوشحاله شي. نو د هغې خوشحالۍ مناوهل هم دا دي چېرې ته د الله عبادت وکړې، د الله شکریا ادا کړې، د الله شکریا ادا کول پکار دي. امهات المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها باندې الزام لګېدلی و،
او چې کله الزام ولګېدلو نو په صورت نور کې چې کله آیتونه نازل شو نو مور پلار یې ورته ویله چېرې دا رسول الله شکریه ادا کوم د رسول الله شکریه خو ادا کوو خو د ښځې د خاوند خبره وه نو هغه ورته وایي چې نه د الله شکریه ادا کوم الله تعالی ما باندې احسان وکړو الله تعالی زما هغه هر څه پاک کړه چې ته پاکه ښځه زه د الله حمد ادا کوم د الله شکریه ادا کوم نو که ستا کارت کې چې کومه دی نمبرې ښې دي او ته پاسې نو ته بیا د الله شکریه ادا کړه د الله شکریه څه ده عبادت وکړه تلاوت وکړه ذکر وکړه 2 رکعاته نفل وکړه او د ورور مسلمان سره ښېګړه وکړه د ورور مسلمان سره ښېګړه وکړه سبا زه اختر منوم او زما یو غریب مسلمان دی یو سرسایي ته مه ګورئ یو صدقة الفطر ته نور څه تعاون ورسره وکړئ څومره کولی شي اگر که زمونږ ماشاءالله خل والا خلک ښه خلک دی ورې داسې نه وایو چې را مونږ تاسو ته کله کله قار شو که نه خیر خفه کېږم دا ته مونږ ځکه قارېږو چې خراب نه شي رانه نور عام طور باندې مونږ وکتله چې را زموږ د کلي خلک ماشاءالله په دې قصو کې ډېر ښه دي صدقې هم کوي خیراتونه هم کوي او په دې ځای کې د هر کور مخې ته خامخا تاسو وګورئ په دې بوزه روژه کې څوک ناسي تعاون ورسره کوي څوک بېنوا د کور نه شړي هم نه څه وله ورکوي 100 روپۍ وله ورکوي څه شی وله ورکوي نو دا نه وایو خو لیکن خبره دا ده چې را ته د دې اظهار وکړه په دې کې چې زه خرچه وکړم ورسره تعاون ورسره وکړم نو په دې وجه باندې دا اختر را روان دی په دې کې تعاون کوئ او خفه کېږئ ما څوک هم چې اعلان کوي نو په دې باندې دا به بېوسئ د څه شیز دپاره اعلان کوي پاکې به خیر وي که دا فرض که څوک رفاعي فنډونه والا راځي سبا به چنده کوي هم ته زړه مه خفه کوه ستا وس شته تعاون سره وکړه وس دې نشته نو زړه دې برابر کا او چې زړه دې برابر کو نو د هغه وس والونه ستا چې کوم ثواب ډېر وشو ستا څه نشته دی زړه دې درد وکړو چې زما سره روپۍ وې ما به ورکړې وې د دې وجې نه د دې خلقو سره تعاون کول که ستا سره څه یوه که ورسره او که نه زړه کې چې کومه دی نیت برابر کا چې ربه که زما سره وې نو ما به پې خرچ کړي وې انما الاعمال بالنیات الله به تعالی د هغې ډبل ثواب درکړي ډبل ثواب به درکړي هغه غریبانان او محتاجه خلک دي د هغوی هم سوچ او فکر وکړه هغه غریبانان دي د هغوی هم سوچ او فکر وکړه هغه بیماران دي محتاجه دي د هغو هم سوچ او فکر وکړه چېرې دا بیمار خلک دی دوی سره تعاون پکار دی امداد سره پکار دی نو چې څوک هم مطالبه کوي په دې خبره باندې خفه کېږئ ما تاسو نه خفه کېږئ خو لیکن زړه کې درد مه راولئ او دغه درد راولئ چې زما سره د دې 100 روپو په ځای باندې ما 100 روپۍ ورکولی شوې نو ما به 100 ورکړې وې تاله به الله د 100 ثواب درکړي د دې 100 په ځای مې 1000 روپۍ خرچ کولی شوې تاله به د 1000 روپو ثواب درکړي دا په نیت کې راوله دریم نمبر کار دی بیماري د هغه په مونږ کې لګېدلې ده ما خو تاسو ته ویل چې دا اختر دی او دا خوشحالي ده خوشحالي مې عبادت دی چې د عبادت په شکل به کې بعضې خلک چې په هغوی باندې غم راغلی مونږ سره په غم کې شریک کړو الله تعالی دې مونږ د غمونو نه وساتي او چې به چا غمونه راغلي دي نو الله دې پرې نور غمونه نه راولي خو دا مرګ داسې یو غم دی د دې نه خلاصی نشته دی که ستا پلار وفات شوی دی د بل پلار هم وفات شوی دی خو ستا هغه څه کال وفات شوی د بل به پروس کال وفات شوی د بل به بل کال وفات شوی د بل به 10 کاله مخکې وفات شوی تا ته هم درد دی هغه ته به هم درد دی که د چا زوی وفات شوی دی نن د بل به هم وفات شوی بله ورځ وفات کېږو به ټول زه به وفات کېږم ته به وفات کېږې بل به ځي دنیا دا به روانه وي سلسله آخري فرد پیدا شو بس دنیا به ختم شي لیکن د دې غم نه به مونږ هغه غم نه جوړو چې کوم په شریعت کې ممنوع دی او دا د خوشحالۍ ورځ به مونږ په غم باندې نه بدلو ځکه دې پیغمبر منع کړې ده نبی علیه السلام فرمایي چې د یو مسلمان دپاره دا جایز نه دي چې د هغه په کور کې غم وشي او دې د 3 شپو د 3 ورځو نه زیات د غم اظهار وکړي او چې ښځه وي د هغې دپاره 4 میاشتې او 10 ورځې د غم اظهار د دې به کوي که فرض که 4 میاشتې او 10 ورځې نه دي پوره شوي نو د اختر په ورځ باندې به ښځه نوي جامې نه اغوندي انځلې شوي جامې به اغوندي خو نوي کپړې به نه اغوندي ډول سینګار به نه کوي نکریزه به نه لګوي دنداسه به نه لګوي رانجه به نه لګوي لاسونه به نه سره کوي بس دا دې کوي غسل دې کوي صفایي دې کوي په صابون باندې په شیمپو باندې دې پابندي نشته عطر به نه لګوي سپری به نه لګوي دا خوشبویانې به نه لګوي دا پابندي او شریعت دې ویلي دي چېرې که فرض که خاوند مړ شي نو د ښځې دپاره 4 میاشتې او 10 ورځې چې د دې اظهار کولی شي نو دا دې کښېني بس دغه دې کوي لیکن د عامو خلکو دپاره که دا پلار دی که دا مور ده که دا ورور دی که دا زوی دی او که دا خاوند دی
که دا تره دی او که تره زوی دی او که لرې رشته دار دی او که نږدې رشته دار دی، خو دا د 3 ورځو نه زیات چې کوم اظهار نشي کولی. ابو سفیان رضی الله عنه چې کله وفات شو نو د هغې لور ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین هغې په 3مه ورځ چې کله ختمه شو نو یو وینځې ته وویله وی جینۍ ته چې ورشه او ماله چې دی نو زعفران راوړه، خوشبویي راوړه. هغه ولګېدله بس په دې خپل مخه په دې ځایونو په دې مری یې راښکودله. خلکو ته ویله چې خلکو زما زعفرانو ته څه ضرورت دی او زما خوشبویي ته څه ضرورت دی، ځکه زما عمر داسې دی، زما خو دې څه ضرورت نشته که نه. ویل چې نه. ما ولې دا کار وکړو؟ دا ما ځکه وکړو چې زما پلار وفات شوی دی او نبی علیه السلام فرمایي چې یو سړی مسلمان دی او د هغه رشته دار وفات شو سیوا د ښځې نه چې په خاوند باندې 4 میاشتې او 10 ورځې به دې اظهار غم کوي، د بل چا دپاره 3 شپو 3 ورځو نه زیات اجازت نشته دی. دا کار ما د دې دپاره وکړو چې تاسو ته پته ولګي چې اظهار چې کوم د غم دومره پکار دی. د دې وجې نه یوه خبره یاد ساتئ چې اوس دا نوي غمونه شوي، هر یو سړی دا زما اولنی کال دی، دا زما د مړي اولنی اختر دی، دا زما د وړي چې کومه دی 2 ورځې وشوې، نو په دې وجه باندې دې نه بړه دین مه جوړوئ. دا عبادت دی او دا د اظهار د خوشحالۍ دپاره دی. د دې وجې نه د سهار وختي منډې وهي قبرونو ته د اختر په ورځ باندې دا بدعت دی، دې له منه ځئ. قبر له هر ټایم ځه، هر وخت ځه، د شپې تللی شي که د ورځې تللی شي، که ته سهار تللی شي او که ماښام تللی شي، تا د خپل پلار او نیکه چې کومه دی په اختر کې یاد شو. سهار وختي خلک چې کومه دی نو روان یې خپلوانو خواله ځان تیاري کوي د اختر دپاره او ته ولګېدلې تا د اختر په ځای باندې چې سهار وختي قبرونو ته منډې وهې، نو ګورې دا زمونږ د اختر دا عبادت دی، دا تهوارونه نه دي. د دې وجې نه دا به ټول موږ د شریعت مطابق کوو. نو قبرونو له مه ځئ، قبرونو له هر ټایم هر وخت ځئ چې څنګه ستا خوښه وي، خو د اختر پر ورځ باندې سهار وختي ته منډې وهې. څوک هغه بره ډیرۍ ته خیږي دا منډې وهي، سهار وختي موږ له مخې ښه تعلیم یافته لوښي دومره غټه غټه افسري نوکري کړې ده، ما له مخې له دلتې راشي ځان ته افسران وایي. لکه ته څه شی ټکي نه خبر نه، د قرآن نه خبر نه، درسونو ته کښېنې دې نه خبر نه، ته ولې ځې دې له؟ ته پرون ولې نه تلې؟ تا بل پرون ولې نه تلې؟ ته یوه میاشت مخکې په دې کال کې ته کله تلې؟ په کال کې نه تلې او د اختر پر ورځ باندې سهار وختي منډې وهې. د دې وجې نه دا بدعات دي، د دې نه به ځان ساتئ. بلکې د مړي په کور کې مه ځئ، څوک خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي. او دا چې یو سړي تعلق دی رشته داران د هغه ځي هسې عام ځي، نور کله تلو نو ځي، خو د اختر په دغه د مړي په اعتبار سره نه. د اختر خواله یو بل لذیذ دي، خو د مړي په اعتبار سره چې مړی شوی دی اولنی اختر دی، دا تل دا بدعت دي که نارینه دي که زنانه دي، بلکې یو پریشاني جوړه شیل دي. بیا جاړه بیا جاړه بیا جاړه. بیا د مړي په کور کې خلک کپړې نه اغوندي. ما تاسو ته ویلي د ښځې نه علاوه 4 میاشتې 10 ورځې د هغې دپاره اظهار د غم دی. د هغې نه علاوه که څوک په دې وجه باندې نوي کپړې نه اغوندي، چېرې دا زما اولنی اختر دی، دا ډېره ګناه ده او دا بدعت دی. لور به ما اغوندي، زوی به ما اغوندي، ګور به ما اغوندي، رور به ما اغوندي، الا ښځه چې کومه دی نو د هغې دغه قانون دی. نو د دې وجې نه دا غمونه ممونه مه جوړوئ خلقو ته. بس غم دی، دعا ورته وکړئ په شیشه، یا الله معاف کړې ویې بخې، قبر د نور نه ډکې، دا ورته ووایه. لیکن دا کارونه دا غلط کارونه دي. تاسو نه منئ، خیر دی دا خبره خو خیر تاسو نه منئ. نبي علیه السلام په هغه وخت کې ویلو چې 3 خبرې د جاهلیت داسې دي چې دا ښځې او دا خلک یې نه مني. یو په نسب باندې فخر کول، په حسب باندې فخر کول، او یو چې دی نو دا په مړو پسې جړا کول وایي دا نه مني. که جهنم ته بې ځانه چې که نه وایي جاړم وایي چغې وباسمه. او یو چې دی نو دا مطیرته باران وشوی د ستوري په وجه باندې پلانکي په وجه دا خبره. نو د دې وجې نه تاسو ومنئ دا خبره او دا بدعات رسومات کې دې نه ځان وساتئ. او د دې مړو دا غم چې کومه دی نو دا اختر د خوشحالۍ ده، دا د غم نه ده. د دې وجې نه که د چا رشته وي او هسې مخکې نه ځي راځي دی، او بلکې نو ځي به خو د اختر په وجه، د مړي په وجه نه، چې دا اولنی اختر دی زوله ځمه، نو کپړې هم ښه نوي واغوندئ. بیا زه خصوصي د مشرانو ته یم، دا زموږ دا مشران دي د سپین ږیري، دوی له چې کله کپړې نوي وکړي، دوی زه بوډا سړی یم، نه د بوډا سړي خبره نه ده. که نوي کپړې درله کړي که نه، نو هغه واغونده. دا د اختر ورځ ده، دا د بوډا خبره نه ده، د دې اختر د لمانځه خبره ده، د دې عبادت خبره ده. ښه نوي کپړې واغونده او اختر مانځله راشه، ښه عطر پوري کا، ځان صفا کا، ځان سوتره کا. دا چې دی نو داسې نه چې ته وایې چېرې زه بوډا یم، دا د ځوان خبره نه ده. د بوډا دا د ځوان او د بوډا د ټولو عبادت دی. په اختر کې نوي کپړې اغوستل دا د عبادت یو حصه ده، د عبادت یو حصه ده. نو دې د توجه دا سره دا پکار ده. په دې وجه باندې دا یو څو خبرې دا د دې اختر سره متعلق دي، دا موږ په عبادت کې بدلو. زموږ اختر دا تهوار نه دی،
دا د یهودو عیسایانو په شان بړه دین نه دی، دا یو عبادت دی. نو دا به د عبادت په طرز باندې څه کوو، دا به ادا کوو. الله تعالی دې مونږ پوهه کړي، او که زمونږ څه کمی شوي الله دې مونږ معاف کړي، او که څوک پاتې شوي دي نو پروردګاره دعا وکړئ الہ العالمین هغه ټول وبخښي، نږدې وپاتې شوي دي، لرې وپاتې شوي دي، لیاقت الله پلار ته دعا وکړئ پروردګاره معاف یې کړي، قبر د عذاب جهنم د عذاب نه بچ کړي، او جنت فردوس نصیب کړي. نور مشران پاتې شوي دي، نارینه زنانه په دې کلي په دې علاقه کې پاتې شوي دي، رب هغه ټول وبخښي. الہ العالمین ته ورسره د رحم او د کرم معامله وکړي. څوک بیماران دي شفای کامله عاجله وله ورکړي، قرضدار ته قرض النجات ورکړي، شرعي حاجات د چای پروردګاره سر ته ورسې، بې اولاد له نیکان صالحان اولاد ورکړي، نارینه اولاد نه نارینه اولاد وله ورکړي. زموږ کورونه د پریشانو د غمونو نه پاک کړي، زموږ کورونه د خوشحالو نه ډک کړي، برکات نازل کړي، زموږ دا کلی او علاقه د افتونو مصیبتونو غمونو قهرونو نه بچ کړي. الہ العالمین اتحاد و اتفاق هم نصیب کړي، او د رحم او د کرم معامله راسره وکړي. زموږ استادان او شیخان او مور او پلار او رشته داران، نیان نیکونه او تره تروریان او ماماګان چې څومره وفات شوي دي ټول معاف کړي. الہ العالمین ته د حرمینو حفاظت وکړي، د مظلوم مسلمانانو امداد او تعاون وکړي، او زموږ د دې وطن دا مسایل او پریشانیانې ختمې کړي. الہ العالمین ته موږ معاف کړي، او دا زموږ دا روجه او دا عبادت، دا کمزور عبادت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. او که څه کوتاهیان یو کمی رانه شوي دي پروردګار هغه راته معاف کړي، پوره بدل او ثواب راله د دغې روجو د دغې نیمګړو روجو د نیمګړې عبادت راکړي. الہ العالمین او چا پکې داسې عبادت نه دی کړی بیمارانو معذورو یا روجې نه دي نیولي، پروردګار هغوی له صحت کامله ورکړي، او هغوی ته پوره بدل او ثواب ورکړي، قبر د عذاب او جهنم د عذاب نه بچ کړي، جنت فردوس نصیب کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا